سعودي عرب خپله پته نشي ویشتی، پساو دی د امریکې د وجې ده، خو پته نه لګي چې ولې پسه باندې پساو دی. اوس یې خو دا په دې راګیر کړو چې یاره ته به پټرول نه ګرانې. بهي سعودي عرب پیداوار دی پټرول، که هغه په 100 خرڅوي او که په 1000 یې خرڅوي، د چا ورته څه د امریکې ورته څه کار دی؟ خپل دغه یې دی، که د بل امریکا موږ له جازونه ورسه جوړوي نو سعودي عرب داسې ورکوي، خپل ریټ ورته لګوي. یا چې سعودي عرب دې څونه میزایل یالي د امریکې نه یا څونه اصلاحات یالي نو هسې وله ورکوي، یو په تریپل په ریټ یې وله ورکوي. دغه شان د سعودي عرب خپل یو پیداوار دی تیل، چې که په 100 یې خرڅوي که په 50 یې ورکوي که چا دې هسې ورکوي، د چا ورته څه کار دی وروره؟ امریکا یو بدماش ملک دی او اوس یې سعودي عرب غریب راګیر کړی دی. سعودي عرب اوس خپله پته نشي ویشتی، کله یو طرف ته زور کوي کله بل طرف ته زور کوي. انشاءالله عمران خان خو تللی دی، څه حل به یې راوځي په دې دغه کې، ځکه چې ضرورت بیا هغو ته سعودي عرب والته پاکستان دغه شي دا وریاد شي. او بله دا خبره چې که تاسو خیال وکړئ زموږ په دې ملک کې جشن عید میلاد النبي اول به دونه نه دغه کېدو، اوس د حکومت په سطح د فوج په سطح د ادارو په سطح باندې ډېر زیات منګه مناوهو او زمونږ دا دغه دی او ډېر ښه کار دی. دا ولې مناوهو؟ دا یو انټرنیشنل یو ایجنډه ده، د یهودیانو یو میشن دی. سعودي عرب د دغه لین نه رور 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 روان دی، هغې له وځي. ترکي کېدی شي په 2000 کنۍ نو مدینه او مکه خو دی هغه خو دی هغې خو څه دی لیکل شوي دي، ځکه چې دا خو به دې اهلي. ترکي کوشش کوي چې زه را دغه راټینګ کړم د اسلامي دغه، ملیشیا کوشش کوي چې زه یې راټینګ کړم، پاکستان کوشش کوي چې زه یې راټینګ کړم. نو د دې درې ملکونو په اسلامي دغه باندې چېرته د اسلامي ملکونه په موږ پسې راپسې شي. که تاسو وګورئ OIC دغه جوړ کړی سعودي عرب د اوسه پورې څه فیصله پکې شوې ده. نیټو جوړه شوه، افغانستان یې تباه و برباد کو، عراق یې تباه و برباد کو، شام یې تباه و برباد کو، ایران باندې پابندۍ نیولې، ټول مسلمانان ملکونه یې رایستي دي او یو مسله یې جوړه کړې ده. OIC هېڅ هم نشي کولی، یو نوم باندې جوړه ده، بس هسې راوغواړي، بس مسلمانان ملکونه خپل منځ فریادونه وکړي، نور څه نشي کولی. غریباران ګیر دي ډېر زیات. که دا شی پاکستان ته یې حواله شي نو څه حل به یې راوځي، یا ترکي ته حواله شي یا لاړ شي دا ایران ته حواله شي، نو بیا به یې څه حل راوځي OIC والا. نو زما دا دغه دی چې سعودي عرب په دې دغه باندې ګیر دی چې خپله پته نشي ویشتی چې هلکه یو طرف ته شه، ویا به زه چاینا طرف ته لاړم، خو چاینا طرف ته هغه ځي نه، ځکه چې دا خو ټول شی دی امریکې څه دی. اوس یا ووایه چې بس امریکې ته ځم، امریکې طرف ته ځم، نو امریکا طرف ته لاړ شه، هغه هم ډېره ښه خبره ده. ستا هر سړی خپلو مفادو ته ګوري، خو یهودیان او عیسایان دا زمونږ د وخته پورې په ښه رانله، نو مشکله که مخکې دا ته هم په ښه راشي. چاینا ده، پاکستان، هر پاکستان، سریلنکا، بنګلادیش، رشیا، ایران، هر ملک چاینا طرف سره ودرېدو. هغه طرفونو ته 7G ملکونه هغه خپل طرف ته ودرېده. نو دا تین چې په خپل منځ کې ونښلي، نو په منځ کې به دا واړه واړه ملکونه د چندخان نیندخان دا به پکې چقېږي را چقېږي لږ لږ. نو انشاءالله مونږ خو دې سیټ دی لږ، مونږ پکې نشو چقېدی. دغه نور دغه تایوان مایوان او دا کمبوډیا ممبوډیا دا به پکې چقېږي، نور پکې دې طرف ته پکې څوک نشي چقېدی. دا شی به هغې طرف دا جګړه به هغې طرف ته ځي، دې طرف ته نه را شي راتلی. نوره جاپان شو. نو زما دغه یو څو خبرې وې په انټرنیشنل سیاست باندې. بیا ټایم سره به میلاویږو، بل ټایم سره به میلاویږو. والسلام.